بابر اعظم خو پېښور زلمی د پاره پی اس ال وګټلو خو بابر اعظم د یوې خبرې انکشافات هم کړي دي چې دا ځل ما پېښور زلمی سره لوبه نه کوله خو جاوید افریدي ماته داسې خبرو کې چې زه مجبوره کړم چې زه پېښور زلمی سره دا کال لوبه هم وکړم او د قسمت کیل ته ګوره چې د بابر اعظم په کپتانۍ کې پېښور زلمی پی اس ال هم وګټلو تاریخ رقم کو اور په دې پی اس ال کې لیډینګ رن سکورر چې کوم راغو هغه هم بابر اعظم راغو. اوس بابر اعظم په کوم خبرو باندې جاوید افریدي ځان سره په دې کال کې په پی اس ال کې پاتې کړی و در سره په دې ویډیو کې شریکوم خو بابر اعظم هم د پېښور زلمی مینوالو دپاره یو پیغام هم جاری کړو چې هغې باندې هم په دې ویډیو کې ډسکشن کوو. بابر اعظم ویلي چې دا ځل ما د زلمی ټیم پرېښو خو بیا د بابر دی په یو پوډکاسټ کې دا خبره کړې په یو انټرویو کې دا خبره کړې ده په خپل دا اعتراف کړی چې دا کال زما دا خیال چې زه فرانچایز بدل کړم او یو بل فرانچایز سره لوبه وکړم ځان اکشن ته ور واچوم اکشن کې چې هر چا واغشتم پېښور زلمی نه ځان ریلیز کوم خو بیا وایي ما خپله اراده په دې وجه بدله کړه چې جاوید افریدي او محمد اکرم جاوید افریدي او محمد اکرم چې کوم دی دا یو منیجر دی د پېښور زلمی د جاوید افریدي ټول ډیپینډ هم په دره محمد اکرم د هر څه مشر کړی دی نو دی وایي چې محمد اکرم او جاوید افریدي چې ماله کم اهمیت او کم عزت را کړی دی نو هغې زما زړه ګټلی دی او جاوید افریدي او محمد اکرم ما ته ووایي چې ته مونږ سره ایثار شه پېښور زلمي لوبې سره ایثار شه او چې څنګه ته وې مونږ به هغه رنګ ټیم واخلو چې کم کې لړي ته ستا خوښ مونږ به ځان سره په ټیم کې واخلو خو ته پېښور زلمي لوبډله مه پرېږده چې څنګه ټیم د ستا خوښي نو مونږ به هغه رنګ ټیم واخلو. نو بیا بابر اعظم ده ووایي چې دومره عزت چرته یو انسان ته ملاویږي نو بیا هغه له هغه ځای نه دي پرېښودل پکار نو ما وی چې دومره غټ ریسپیکټ دومره غټ عزت ماله دی راکوي نو بیا دا زما دپاره یو بهترین ځای دی. او ریسنټلی اوس د بابر اعظم چې کوم د کوچ حوالې سره د پېښور زلمي چې کوم کوچ دی اوټنل ګیبسن دی که څه دی د ویسټ انډیز نو هغه د حوالې سره هم بابر اعظم دا خبره وکړه چې دې کوچ ما ته ووایي چې د سټرایک ریټ ایشو مه کوه ته خپل نیشنل گیم کوه د ستا چې کوم قدرتي لوبه ده ته هغه مونږ له وکړه د ستا که سټرایک ریټ کم دی که زیات دی د هغې ډسکشن به تا سره مونږ نه کوو نه به تا نه مونږ های سټرایک ریټ غواړو ته صرف خپل نیشنل گیم کوه. نو بابر اعظم ته د پېښور زلمي د طرفې یو فری هینډ میلو شو. بابر اعظم مزید ویلي دی چې د پېښور او د خیبر پښتونخوا خلکو ماله بې پناه مینه راکا او د هغوی د مینې په وجه باندې د پېښور زلمي ټیم ما پرې نه ښودو او د هغوی د مینې زه مجبوره کړم چې زه پېښور زلمي سره لوبه وکړم. نو دا په یو ریسنټ پوډکاسټ کې یو یعنی په یو انټرویو کې بابر اعظم په خپله د دې خبرو انکشافات کړي دي. نو ستاسو کمنټ وکړئ چې جاوید افریدي بابر اعظم زلمي ته ایثار کولو کومه فیصله کړې وه نو دا یوه صحیح فیصله وه که نه صحیح فیصله خو ځکه وه چې د بابر اعظم په کپتانۍ کې دغه پېښور زلمي پی اس ال 2026 فاینل وګټلو چې پرون یې پکې حیدرآباد ته یو غټ شکست ورکو په 5 وکټو باندې او پېښور زلمي د پی اس ال 2026 چیمپئن راغو. نو اوس د دې حوالې سره ستاسو سره د تاسو خپله قیمتي رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ.